راغلو مشرانو زموږ د علاقې ستړي خلکو، زموږ د علاقې ځپلي خلکو، زموږ د علاقې هر وخت مسالو سره مخامخ شوي خلکو، ټولو ته اسلامي طریقې سره سلام یم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو نه زوري خبره دا ده چې نن عموماً کې ایم پی صاحب هم راغلی ناست دی، او زه غواړم هم چې د ایمو خبرې هم د هغو خلکو ته ورسېږي چې کوم خلک زموږ د علاقې نمایندګي کوي، کوم خلک چې زموږ د علاقې د خلکو یا زموږ د خاورې نمایندګي کوي، چې هغه په پړچینور کې ډي سي دی، که هغه په لوړ کې ناست ای سي دی، که تحصیلدار دی، او که زما په قوم کې ناست شملور دی. هر هغه مسله چې قوم ته پېښېږي هغه نه د قوم مشر خبر وي. هر هغه مسله چې خلکو ته پېښېږي، جنسي ته پېښېږي، د هغه ډي سي ای سي هغه نه خبر وي. هر ایله فیصله چې هغه په قومونو کې د کلونو نه روانې هغه نه ایمنې خبر وي، هغه نه پارلمنټ او سینیټ خبر وي. هر هغه مسله چې زموږ په علاقې کې کلونه بدي پکېږي، جیلونه په تېرېږي، جرګې پکېږي، توانونه پکېږي، مړي پکېږي، پرژلې پکېږي، په مسجد کې ملاونه خبر وي، په علاقې کې شملوار افسر هارونه خبر وي، ځوانونه خبر وي، خو د مسالې حل نه راوځي. که په جیلونو کې دله په کور وای چې دا حل شوي وای، که په بدي وه په کور وای تاسو وډزولو په کور وای حل شوي وای، که په توانونو په جرګو وه په کور وای حل شوي وای. او په د علاقې کې ناست تکړه افسران دي چې د دوی د شعور نه، د دوی د قبلیت نه، د دوی د زیات تعلیم نه دوی سرونه ګنجي شوي دي، خو دوی کې د مسالې د حل کوونې یو جز هم نه نظر ته نه رسي. نه د هر یوې علاقې مسالې نه هر یو سړی خبرې، خو سره کمزوري دا دی چې دلچسپي چوک نه خلي. ایتو سړی ته چوک سړی نه وایي، ایتو مسالې ته چوک مسالې نه وایي، ایتو پرژل ته چوک پرژل نه وایي، ایتو کمی مستقبل ته چوک مستقبل نه وایي. او د خدای قدرت چې کوم ټیم کې په کورمي باندې مشکل رسیدي ما ایمنې صاحب عمرې کې ضروري صرف تو نه د دې خلکو پښتنه کوي، ولاکه دینه خدای دا پښتنه وکړي چې تو دې کول مراوکه کا ونه کړه. تاسو ته ټول ته مدای ایم پی صاحب نوسته و دا زه د کورمې انتظامیه ته چې ته کورمه خانه جنګي ته تو روانه کړي دی. کورمې کې خدای وا مسله نه دی، د کورمې په متنازع ځایونو باندې په لوړ کې شته، په سنټرل کې شته، په اپر کې شته، د ځمکو تنازع په توري بنګش کې شته، د ځمکې تنازع په توري بنګش څمکني سره شته، د ځمکې تنازع د مسعودي د لشردي سره شته، د ځمکې تنازع د لشردي په خپل مان کې شته، د ځمکې شمالیاتو باندې روان وخت کې به د کوم مسعودي لانجه جوړېږي، د کوم لشردي به جوړېږي، بنګش کې به جوړېږي، توري کې به جوړېږي. دې مسالې ته اوسه پرې سوچ کړی دی. دا کومونه براون وخت کې بس احتجاجونه کوي، او ته به صرف ډي سي سي نو ته څه اختیار نشته، ته به ماته څه اختیار نشته، قانون نشته. دا خلک کله مارګ وکړي به تو قانون رپسیږي. دا خبره چې ډي سي سي دی وخت کې چولې ده کنه، روان وخت دی. زه سیرتي ته نه راغله چې توس مکه تنازع دی، ته خو یو ورور وي، د یو کور د یو قوم حیثیت لري. ما ته پته دی کتی وګټي هم د تو دی، که هغه وګټي هم د تو دی، خو تنازع دی. اوس دې ته نه یم خفه، ته نن ته راغلی، زه باور کوم چې نن ته پاڅې سبا به ما بیا پر کور باندې هغه رسي، هغه به په دغو باندې دلته در نه کوي، بیا به دا پسېدلی، بیا به د سنټر والا بل بنګش به رسي، بیا به توري رسي، بیا به مسوزا رسي، بیا به لشرزا رسي، بیا به څمکنه رسي، ټوله علاقه شمالیاتو نه پرته دی. حکومت د دې حوالې سره خلکو سترګو سره او په زړه سره او په اخلاص سره دې ته سوچ کول پکار دي.
روان وخت کې خزه په علاقې کې جنگ نه غړم ستړی یم د یو بل بربادي نه غړم ستړی یم د یو بل وینې په یوه نه غړم ستړی یم تعلیم کې څه نه کوم تعلیم کې څه نه کوم صحت کې څه نه کوم روډو جوړونې کې څه نه کوم افسار دورو کې څه نه کوم هر یو هغه شی چې زما حکومت سره هلته تړلی وي هغه کې ټول نه کوم زما ډیسي چې زما په کچا روډ باندې تا کوونې کې نه کوم د مسالو حل کوونې کې نه کوم د دوو قومو جوړښت کې نه کوم نه دا ګنجانو کې نه ولې بیا مقصد څه دی زه دا یایم د مو افسرانو ته دلته ناست مو چې کوم ګورنر صاحب دی وزیر اعلی صاحب دی هر یو هغه افسر چې هغه د کې پي په بیس باندې هغه منسټر دی هغو ته زه یم چې د پاټازم کول اسانو د پاټازم کول اسانو خو پاټه کې چې کومې تنازع حل کولو ته لکه زم کونه کې څومره سنجیده وي لکه شملونه کې څومره سنجیده وي دومره سنجیده ته د متنازع حل کونه کې نه دا کومونه خو په زرهاو جرابونو ځمکه لري په زرهاو کیلومترو غرونه لري و دا ټول شمالیات دي دا به کوم قوم درنه ورکوي دا به کوم قوم ساړه برداشت کوي دا قوم به څومره وخته پرې چندا ټولوي دا قوم به کوم وخته پرې دا شی کوي ندی واجینا هم دلته مو سیم پی سم نوسته چې تاسو به اسمبلی کې دی باندې خبره وکړه ته ګورنر ته ځوان ورسوه د وخت د ترکي نه زه اوس پرې هم د تنازع نه وځم وخت د کلام دی د امن دی زه اوس هم د کلام او د امن طرف ته مو مزان نه دی کړی وخت د ژوند نه د خستنې دي کوم ملک لا ته زه نن راغلم کوم ملک نه هغه د متحده امارات خلکو ژوند ولیدل خلک ژوند تیروي سیک هندو کافر مسلمان تور سپین مختلف زبانونو ولا خلک ژوند تیروي خو د امن سره د مینې سره د یو بل سره احترام سره جماعتونه راوځي مسلمان ولار کې هندو سره ملويږي دغه احترامي مندر نه راوځي هندو لار کې مسلمان هغه ته احترام ورکوي په یوې کمرې کې سیک هندو مسلمان مختلف فرقو ولا خلک ژوند کوي ژوند نه خوان واخیستلو او لا ته نن ورځې پرې زیم لا ته نن ورځې پرې زیم چې ژوند پیژندونه امن پیژندونه د افسر ته کوم حیثیت مو په علاقې کې دغه د پدمچي حیثیت افسر ته هلته وځي تو ته ریکویسټ کوي تو ته اپیل کوي تو غلطي کې تو په طریقې پوهوي ضرورت دی تو غلطي دی اوس تو ته اپیل کوم چې دا حل دی او دلته افسران نه دي دلته نمایندګان نه دي دا صرف او صرف د وینې چوسونې والا دي نه دلته پیس هم ناست زه تاسو ته دا یو ریکویسټ کوم مشران زمکه دا د نیکونو په تیر شو ایمانی کونه په تیر شو خو د زمکه چا نه دی وړي دغه زمکه په ساري باندې موسم کوي موسیقي قوم ته کونډي ورکړي دي 45 نه زیات پختم کې مو د غیرتونو خبرې کولې نن د چا د یتیمانو غم کړی دی چې کومې ځمکې باندې مو یتیمان پیدا کړي دي اوس پرې دغه کونډي پښتنه چا کړي دي دغه کونډي پښتنه کړي چې تو بچي تربیات څنګه روان دي پاندغه ځمکې شمولیاتو باندې توري بنګاش اپر سنټرل لوور کې په دې باندې مړی کیږي دې کونډي پوری ته چولې دي دې شو دروانې دا چا سوچ کړی دی نمو دایا چې دا د یو د شیردي مسله نه ده حل بشي ان شاء الله امید لرم حکومت ته څه کوي په دوربینونو کې لیدلې ده نوسته صرف اور صرف پښتون شیر کولې ده نوسته کله په خپل بیا راوځي هرې مسلې حل د مدد ته د خبر ترڅو څو کله مخکې دلته راغله چې پر یاد مکولو نو د مو پر یادونو د لاره ما د حکومت وبسي سنجیده خلک راولي سنجیده سپیڅلې د وکی ام پی سم نوستي او زه بیا دې ته اپیل کوم ام پی سم د خلک بشتران نه لري د خلک په وخت پر اټیکالیک بندوبست نه لري
دا خلق غریب دي چې بیګاره غلم هم د دوبي کې یو لبرې سیموتن خو 15 دي خزم کاله ته 30000 شتم په واجی دي ته مو یو کاس دلته راغی درنه ته هغه خرچې ته بزوري پیستم نه دوغه ته زده صدا خلق اسمه يخنو بس ام پی سه دغه خلکو ته مخ کې شه هم د دو خلک دي دا هم د دو خلک دي دو مانس کې سنجیده مثالي وکا که کوم افسر او کې اختیارات نشي استعمالولای که کوم افسر او کې جوړښت نشي جوړولای نه د علاقې کې خسته خلک وکړه راولا صدا خلک اسمه يخنو وسی وای تاسو دغه مسالې حل کولی کی او د کور می هار یو شمولیت کغه په پټ کې هار دوی کې وهار قبایل دی نمو حکومت دی سهلی رو بسا بجوار کې شمولیت پراته وزیرستان کې دنیا شمولیت د خلکو پراته دي مومندو کې دنیا پراته دي دا قبایل بدینه پاسه پتی باندې جنگيږي نه دا جنگ ختمونه د لپاره حکومت دی یو کمیشن یو د ترتیب د جوړ کې کوم د کې هم په ځمکه ولنګای دا حل په واک باندې وروستل شي ډیر مننه بریالي اوسئ